والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو دا یو مبارک محفل لے چددی تعلق د قرآن کریم د الله د کلام سره راغلی دی او دی مجلس کی خخ کلی ستر د علاقی علماء اغا تشریف فرما دی او دی باندې د الله شکر وباسي چې داسې غریز علاقه او دمره په کثیر تعداد کې د علماو شرکت او د هغې سره ستاسو ملاقات دا ستاسو خوش قسمتی دا او د سعادت خبرم ابو داود شریف کے حدیث نقل کړی دی د کتاب الصلاة اخیر دی او د کتاب الزکات نمخ کې دی یو صحابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابی ته وی ما باندې درود شریف وایا او د جمعې په ورځ ډیر وایا صحابی ته نبی علیہ السلام وی صحابی نبی علیہ السلام ته جواب ورکی وی قد ارمتا او قد بلیتا دواړه الفاظ راغلی ارمتا او بلیتا سمانا پیغمبر ته وای چې ما باندې درود شریف زیات وایا او د جمعې په ورځ ډیر وایا پیغمبر ته په قبر کې ریزه شوی نه ته په قبر کې زوړ شوی نه چې زتا باندې درود واما او تما توای چې ما باندې درود وایا دا نبی علیہ السلام لا ژوند دی او صحابی تی په ژوند تپوس کړي دی ابو داود شریف حدیث نقل کړي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابی ته جواب ورک تما توای نبی علیہ السلام ورته وی یوازې زنا موسی علیہ السلام نا عیسی علیہ السلام نا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دا اول پیغمبر نوالا تا خاتم الانبیاء پوری تمام انبیاء چی دی یوازی زنا تمام انبیاء ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابی اللہ حرام کری دی پسمکا باندی دا طول انبیاء وجودنا دیتا وینس نشی ویلے دیتا خورس نشی ویلے دا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران پخپلو قبرونو کی دا خپلو وجودونو سرا روغ رمٹ او سالم پرات دی دیتا وینس نشی ویلے
دا د عام سړی وجود نه دی، دا عام انسان نو. رب العالمین د نبوت د پاره داغه انتخاب کړو. نو ټول پیغمبران چې دی وی د دې وجودونو ته قبرونه سنشي ویلې، خوري سنشي ویلې، وینه سنشي ویلې. ما باندې درود شریف وایا، ما باندې درود وایا. صحابي دا مسئله په ژوند کلیر کړی ده، په ژوند باندې نبی علیہ السلام باندې درود شریف زیات وای، د جمعې په ورځ زیات وای. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي، وی پیغمبره چې تا باندې زه څلورم برخه درود شریف وام پوره وي، لکه 3 حصې به نور اعمالو ته ورکمه، څلورم برخه. نبی علیہ السلام ورته وی ښه دی، خو کو ډیر دی که نه ښه وی. وی ښه چې نیمه حصه وام نو پوره دی. وی ښه دی ښه که ډیر دی کو نو ښه وی. وی ښه چې 2 برخې وام او 1 حصه خالی پرېږدم پوره دی. نبی علیہ السلام ورته وی ښه دی ښه که ډیر دی که نه ښه وی. ابی ابن کعب صحابیو نبی علیہ السلام ته هغه وی، وی پیغمبره چې فارغ ټیم میلاویږي او بل کار اړو پرېږدم. دا خو پکې ما ځان نه وي چې بل کار پرېږدم، خو به هر صورت چې وی فارغ ټیم میلاویږي او پتا درود شریف وام پورا ده. نبی علیہ السلام ورته وی اے صحابي کو تا دسی وکړل نو الله بستا 2 کار وکي چې ته فارغ ټیم میلاویږي او ته ما باندې درود وای نو الله به 2 کار وکي. وی سو وی اذن یکفا همک و یغفر ذنبک، الله به په دنیا کې د هر غم نه بی غم کی او الله به ټول گناهونه معاف کی. زمون خدا 2 حاجت دینو چې ټول گناهونه الله معاف کی او د دنیا کې الله د هر غم نه بی غم کی. دا 2 حاجت دي زمون، نور حاجتونه خو نشته. د هر بنده پړه پوری دا 2 حاجت دي. درود شریف وایي چې الله دې دا 2 حاجتونه پوره کی. ډیر فواید به ووینئ د درود شریف. آدم علیه السلام چې کله رب العالمین پیدا کو نو آدم علیه السلام خپاو. ولی خپه دی؟ جنت نه دی، نه جنت د خفګان ځای دی، نه جنت خو د خوشحالۍ ځای دی. آدم علیه السلام خپه ځکه دی چې یوازې دی، د ژوند ملګری ورسره نشته دی. نه یوازې دی. رب العالمین چې کله آدم علیه السلام پیدا کو، آدم علیه السلام رب العالمین د خورې نه پیدا کړی. مختلفو حصونه خور را غونډه کړل، خوشته شوله، بیا وچه شوله، چې ښه ټنګې شروع کو رب العالمین تینا آدم علیه السلام پیدا کړ. چې کله تینا باقی خټه پاتې شوله، د هغې نه رب العالمین کجوره جوړه کړله. کجوری ته په عربی کې وس عمه وی. عمه په عربی کې څه ته وی؟ زمونږ او ستاسو 2 ترورانی، یوه د پلار خوري یوه د مور خوري که نه. د مور خور ته عربی کې خاله وی او د پلار خور ته عربی کې عمه وی. نو دا کجوره آدم علیه السلام زمونږ پلارو، دا د هغې خټې نه جوړه شوله، نو دې ته اوس عمه وی. دا زمونږ او ستاسو ترور ده، زمونږ او ستاسو د پلار خور ده که نه کجوره، دا عمه ده. عمه دا ځکه دا کجوره زمونږ او ستاسو خوښئ. ستاسو به یا خوښئ یا نه، زمونږ خو خوښئ. ستاسو خیال نه چې سړی د حج او د عمرې نه راشي تاسو څنګه کجوره خورئ؟ بیا چې دا د مدینې منورې نه خو بیا ډو سوایه منو، خو که مونږ که د مدینې منورې یې که نه خو مونږ په کجوره مینه هم ده ورسره، ځکه دا زمونږ او ستاسو ترور ده، د پلار خور هم ده. یو کس عمرې نه راغلی او زه ورله تللی وم، ما ته یې ویې دا کجوره چې وخورم دا ډوکې غورځولی شم داسې په ډاګه. ما ورته خو تا پورې منحصره ده نو، خو د سواړی نه دې راوړي دا کجوره، بیا خو په دې هډوکې ښه مټ تړه مټه چې کم ځای ته دا هډوکې ولې نو وله. خو که د مدینې منورې کجورې نو د حسین احمد مدني رحمت الله علیه سره یو څو کجورې وي. یوه کجوره وه، کسان ګڼو نو هغه ولا کجوره نیمه نیمه کړه، د مدینې منورې وه. نو هغه یو ورته وی تا خو دا کجوره ډېره کچه پوټخنۍ کړله. حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته غوسه شو،
وی د مدینی کجور او تدی ته پټخنای وای وی چې بیا دې دا لفظ د خلی نه وانه ورم وره زما مخ کې او د مدینی کجورا او ته وای پټخنای وی دا لفظ زما په مخ کې بیا ذکر نکي نما ورته کو د مدینی خو بیا احتیاط کا مولوی زیرا کو سواړای نه راوړي دي بیا کجوري خو په ایرپورټ کې ګيري شي دي هغه په کجوري بعضی موقعو په ګيري دي هم خلک خوري که د مدینی یې کني دا زمونږ استاد ترور د ترور عمم دا د پلار خورم د زکم ور سره مینا ده زکه دا دغه باقی خټه نه پیدا شوی ده نو آدم علیه السلام چې رب العالمین پیدا کو باقی خټه نه کجورا جوړ کړل نو آدم علیه السلام خپاو رب العالمین وی ولې خپای وی د ژوند مرګره مینشت آدم علیه السلام رب العالمین په پرکاری راوستلا دا یاد ساتي خزدا د ژوند بهترین مرګره دی بهترین خدا نوکر نه ده دا مزدور نه ده دا وینز نه ده تا د انډیا نه په جهاد کې نه ده نیولې امریکې نه دی نه ده راوستې دا مزدور نه ده دا وینز نه ده دا د الله بنده دی ستا په شان آزاد ده خو الله په تعالی قابو در کړي دی او ته په ملک یو سرداری دی کې شک نشته خو وینز به نه جوړای نبی علیہ السلام فرمای الدنیا كلها متاع دنیا ټول سامان دی بس پدې دوکه کېږم پدې جیدادونو دا متاع دا د ژوند تیرولو سامان دی وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه خو بهترین سامان په دنیا کې چې دی او ټول سامانونو کې المرأة الصالحه هغه نیک بیبي ده چې الله یې په چا پیښ کړي او د چا بیبي نیکي الله دې زمونږ او ستاسو ټولې بیبیانې نیکانې کې نیکانې حلال د بیبي د نکاح بیبیان نوې خپای رب العالمین ورته مرګره دل پیدا کوم په آدم علیه السلام پرکاری راوستلا خوب نه جنت کې خوب نشتا صحابی د نبی علیہ السلام نه تپوس کی وی جنت کې به خوبي نبی علیہ السلام ورته وی النوم اخو الموت دا خوب چې دا د مرګ ورور دی او جنت کې مرګ نشته نورور بیم نه چې خوب دی جنت کې به ود کېدل نه هغه مونږ ستړي شنو خوبات د ستړي مړی نه آدم علیه السلام باندې رب العالمین پرکاری راوستلا چې پرکاری پیراله آدم علیه السلام بیدار شو رب العالمین د ضلع ایسر د غسی پختین رب العالمین حوا علیه السلام پیدا کړی دا د چپی پختای غسی پختای نه پیدا ده علماء وی چې کله دا بنده وسیرل شي د بدا پختای یو سیوا خیجی او دی کې به یو کم خیجی زګه دین حوا علیه السلام الله جوړ کړی دی وی پختاینا د غسی طرف د پختاینا نه دا یو کم د زګه دین حوا بیبي جوړه شوی ده دې سره بل سوالم حل شو چې دا د حوا علیه السلام د آدم علیه السلام نه پیدا شو او آدم علیه السلام د خور نه پیدا شو نو د آدم علیه السلام اصل خور شولا او د بیبي حوا اصل آدم علیه السلام شو یو سوال له جواب بیرا کوي د خزی مینه سیوای کده خاون دی علماء نه علاوه دا خپو ودی دین علاوه مال وسوک جواب راکې چې د خزی مینه سیوای کده خاون مینه سیوای کده خزی د خزی مینه سیوای دلیل بدر توام ولي سیوای زکا دا ځان سره یاد کړئ چې کم کس د کم سیز نه پیدای داغي سره به فطرتي تور مینه تاسو ترا کلابټ کله سمره خوګ دې زکه دا تاسو ابای کله دې نو کم کس چې د کم سیز نه پیدای نو داغي سره به مینه نو نارینا د سنه پیدا دی د خورینا آدم علیہ السلام اصل دی نو د نارینا اصل خور شولا او د خزی اصل نارینا شو آدم علیہ السلام نه دی دی وجنا خزی ته خپل پټی نه معلوم نه به معلوم د خاون مینه به سیوا د جیدات سره او د خزی مینه به زیاته د خاون سره دا وګوره زګر د اصل خوره دا د خوري سوک پولا خوا کی کنه
پټوار کې بنی او دته به انچه په انچه خپل جیداد یادي د ښځې نه تپوسو که پته ورتم نه 500 پټي به وي زمونږ 3 پټي دي د ښځې اصل نارینه دی او د نارینه اصل خوره ده نو ځکه دی په پټو مین دی په پټو ګرځي ټانکورۍ لګي او سرحدات ساتي د خپل ځمکې او پوله رو په ګټه باندې اپلوي رو یې اپله کوي ښځې چېرته د پولې ګټه خوځولې ده مانځله جومات ته نه راځي وی لار نه اینما پوله داسې یینې داسې چې جیداد د بوډا نه څوکه خوا دې خوا کولی نه شي دا ولې د اصل خوره ده او د ښځې اصل نارینه دی د ښځې چې خاون وي که نه د کوسې ملنګ دی ولې نه خو چې د ښځې خاوني او د ښځې عزت کې هغې ته ځان ملک او سردار ښکاري وایي زما خاون شته په جیداد چېرته ښځه فخر نه کوي ځکه د دې اصل نارینه دی نو حدیث مبارک کې راځي دا د چپې پختی نه پیدا شوه نو چپه به یي او پیدا به ترې اخلي بیخي به یې نه نیغی ګورې بیخي که نیغی نو ماته به یې کښي خو نیغه به نه شي دا حدیث دی ګورې ځان نه خبرې نه کوم ښه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ورځ تقریر کو خلقو ته یې منځ کې یوه لطیفه وکړله اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د خلقو د ویښولو دپاره بعضې وخت کې سړی تقریر کې ستړی شي خوب ولا ورشي نو اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر منځ کې یوه لطیفه وکړله هغې به ډېرې خوندورې خبرې کولې اشرف علي تانوي خو حکیم الامت دی رحمت الله علیه هغه وی یو مار راغی یو پیر صاحب له وی چې ما ته بیعت وکړه لاسنیوه در نه کوم هغې پیر ورته وی زه در سره نه کومه بیعت وی ولې وی ته به خلک چیچي بیا خلک به وایي چې دا ګوره د پلانکي پیر سره بیعت دی او خلک چیچي دی مار ورته وی به زه تا سره به بیعت وکړم او خلک به نه چیچمه وی زه شوې ده پې بیعت یې ترې وکړو خو یې خلک به نه چیچي مار وی ټیک ده مار خلک نه چیچو او په لارو کې به ګرځېده نو ماشومان چې مار وویني او لا خلک نه چیچي دا مار روغ پاتې کېږي ماشومانو به یو د یو نه تمبه بل د بل نه چا د دیوالونو نه تمبه پټې ته وخېجو چې د وظیفې ټیم یې پوره شو نو لاړ پیر صاحب لا پیر صاحب مار ته وکتل وی دا سره څه عمل شوی دی وی تا راته وی چې خلک مه چیچنو هغه ورته وی ما درته وی چې ټک مه ورکوه او پرش کوه وی تا پرشم پرېښی و که نه ټک به دې نه ورکوه پرش به دې کوه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ویلي زه ما نه دي ویلي هغه وایي دې ښځو له ټک مه ورکوئ پرش پې کوئ که پرشم پرېږدی ټک هم پرېږدی نو هغه مار به درنه بیا جوړ کړي نو یې پرش کوئ ټک مه ورکوئ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا ډېر خوندور علما وو د دې به ډېرې قیمتي خبرې وې که دې ته تا په صحیح معنو سوچ وکړو چې وروسته ورته ځان له کور سوچ وکړه داسې مه وایه چې دا د دې مولي صاحب خبره وه وایي دا د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خبره وه نو دا به ډېره قیمتي ته په دې فارموله باندې کور عمل وکړه او بیا یې ما ته نتیجه ووایه که دا پرش پرېږدي نو ته به وایې د ټوپۍ به وکړه هغه به وایي چې نه هغه بله به وکړه ته به بیا وایې چې دا عامه به وکړه هغه به وایي چې نه پړونی ته به وایې چې پړونی هغه به وایي چې لوپټه نو بیا به بوکرې ته نه تیارېږي که پرش ته پرېښود ټک مه ورکوه پرش کوه نو بوکرې ته به تیار یي دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به هر صورت ما فضیلت د درود شریف بیانو چې آدم علیه السلام بی بی پیدا شوله حوا علیه السلام آدم علیه السلام ورته لاس رب العالمین ورته وی نه به لاس کې آدم علیه السلام ته وی ولې زما بی بی نه ده وی ستا بی بی ده خو تا مهر نه دی ادا کړی وی ما سره څه دي مهر ما سره خو څه شته نه رب العالمین ورته وی ستا په الواد کې نبی آخر الزمان را روان دی هغه باندې درود شریف ووایه دا به د مهر شي او دا بی بی به درته حلال شي آدم علیه السلام په نبی علیه السلام درود شریف وی الله ورته خپل بی بی حلال کړله دا خاتم النبیین هم دی اول النبیین هم دی آدم علیه السلام وی چې ما پیدا شوم او عرش ته مې وکتل په عرش باندې بر لیکلیو لا اله الا الله محمد رسول الله ما وی خاندان کې مې څوک را روان دی دا زما الواد کې را روان دی او دا به د تمامو انبیاو نه بهتري ځکه الله په عرش باندې د ځان سره خپل نوم لیکلی دقه پیغمبر
د قرآن لومبی استازو په مخ د ځمکه صحابو ته قرآن خودو دا منبر دا محراب او دا مسلده د دغه پیغمبر امانت ته امانت مونږ ته الله وراثت را کړی مالکان کړي نه یو چې منبر ته خېجه نو سوای نو هغه وای په یو تقریر پیټ کوي او په بل یو ته مشرک وای بل ته بدعتي وای نه د دې اختیار ما سره نشته دی ما نه الله د دې منبر تپوس کوي ما نه الله د دې مصلی تپوس کوي چې په دې وسوک ولاړو دا د چا امانتو تا چې تقریر کو تا دا سوچ کړي چې دا د چا امانت ته هغه په کومه طریقه خلقو ته دین خور کړو ما پاغي طریقه خور کو کنه ما یو سړی باندې تقریر پیټ کو او لمه په یخ کو نن سچنن ل یحکم تاسو باندې ما نه الله قیامت کی تدی تقریر تپوس کوي ما نه الله د دې تپوس کی دا چا امانت ته دا ما ته اختیار نه دی چې ز سوا ما غبوام او خلق براته ناسی نن به تقریر په یو پیټ کوم او نن به په بل پیټ کوم ما نه الله تپوس نه کوي تا سوچ نه کو چې دا تر چا په منبر ولاړ وي دی باندې خودي سي انسان ناسو چې اورز ناسته یو کس ور لراغه وی پیغمبره دا دین اسلام می خوخ دی خو ما ته د زنا اجازه تو زنا نه میړنه صبرېږي ګوره پیغمبر ته چې د دواړو جهانو سردار څنګه خونه کوي د قرآن استاد دسی پکار دی نبی علیہ السلام ورته وی ما ته رانږدې شه وی ته دا خوښئ چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي وی نه وی دا خوښئ چې ستا د لور سره څوک زینه وکړي وی نه وی دا خوښئ چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي وی نه نه پیغمبره زه دا برداشت کوم نبی علیہ السلام ورته وی دا ته چې د زنا اجازت غواړي ته چې چا سره زنا کوي دا بر چا مور نه دا بر چا خور نه دا بر چا لور نه دا بستر خاون لري دې بچرته یو ستر زوی په شا باندې خو خاون به مړی کونډه به تا به د کونټوب نه او د فقیرای نه غلط مطلب اغستی څنګه عجیبه خونه ورته وکړه ته دا خونه چاته وکړو هغه دی بیا د زنا تصور کی تاغه توایا دا بوکره کی چنن زنانه روانه ده دسی به سباستا مور بیمار اسپیټال ته روانه ته چنن دی ته نظر اوچته نو سبب استا مور په طرفم څوک نظر اوچت کی دا ګوره دا ځان سره نوٹ کای نوٹ دا الله د سړی نه وباسي ګوره دا زنا الله د سړی نه وباسي د دینه امن غواړي امن امن چری د زنانه په طرف سترګې موچته وای دا به محتاج وي دې کور کې به څوک نه وسکه به د هسپتال ته به بچی روان کړي او دا ته چې ورله په فیسبوک تصویر وباسي او هغه ستا مخې ته ودرېږي او ته وله یوه تروړه وړه ورکوې د خدای ظالمه په یوه تروړه تا د هغې عزت لوټو کو په ټول ملک کې دې خور کو دا تروړه دې نالۍ ته واړوه نالۍ ته مورې چې داسې تروړې ته لاس نه کړي خورې وایي دا تروړه دې په کنده کې واړوه ته په یوه تروړه زما عزت لوټاوئ زما عزت علي په یوه تروړه باندې او 100 روپۍ به ورکې او تصویر به تې وباسې په ټوله دنیا کې به یې بې عزته کړي دا د چا مور نه ده دا د چا خور نه ده ته مور نه لرې ته خور نه لرې ته لور نه لرې چرته د زنانه په طرف نظر به اوچته وای مه اوچته وای نظر که دا برداشت کوي چې ستا د مور په طرف خلق نظر اوچت کی ته د بل مور په طرف اوچت ولې دا د چا مور نه ستا نه کم دی ولې شاید چې ستا نه عزتمن زوی شاید چې ستا نه عزتمن پلاری دا عزتونه د پردو میندو مالی دا تصویران د په فیسبوک مه ګورئ د زنانو مه یې ورکوئ وی مولوی صاحب دا زنانه نشوله چې د دې تصویر دی پر دا به نه خو ته احتیاط کوه ته مور نه لرې ته خور نه لرې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور دی زنانه د محتاج عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خبر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورله سامان راوړو چې سامان یې راوړو هغې زنانه ته وایي یو درخواست مې ومنه دا ستا حق و هدا واله څه درخواست
مونږ وینو یو تصویر د لالم چې دی فیسبوک لی ورکم صرف هغه وی به د وړو تروړی راکړې زما بچي نار دي ماښام ای به یو تصویر دی والی خو چې زما بچي ما ته پسته نه چاړي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی یو درخواست مې دی بیا څه وی سید څه درخواست دی وی دا ستا حق تعالی مې درکو اسې نه چې د قیامت په ورځ د رب العالمین مخې ته په عمر باندې شکایت ولګئ ګورئ په ما شکایت ونه لګئ او دا ستا حق تعالی مې درکو بی بی خپل حق واغست نبی علیہ السلام چې هغه ته دا خبره وکړې سړی کنټرول دا استازو په دې ځای چې ناسو دای شاګردان د دې به اصلاح کوله وې ځان ته رانږدې کړم او د الله سره واغستو زما په سینه یې کېښود د پیغمبر لاس دې به څه طاقت نه لرو دې کې به څه وزن نه و دا ډک ډک ورغوي و تک سپین ښکلی لاس یې راواغست په کېښود هغه کس وی د مرګه پورې چې څومره مې ژوند د مرګه پورې زما پړه کې د سینا خیال هم نو راغلی خیال داسې مې وایي چې دا لاس یې راباندې کېښود وایي دنده مې د رسول الله مبارک د لاس یخوالی محسوس دنده راته یخوالی راغی د مرګه پورې مې د سینا تصور نه دی کړی نبی علیہ السلام د قوم داسې اصلاح کړی زه به ورسم چې زناکاره ای فاسقه ای خریلیا دا خبرې دي دا د منبر خبرې دي ای مشرکه ای بدعتي دا د دې منبر خبرې دي دا د دې منبر اهل دی چې دی به په دې منبر کینی او په خلکو به بړاسونه وباسي دا د بړاس منبر دی انما بعثت معلما دا د استاز منبر دی د استاز او دای شاګردان دي ته به د شاګردانو اصلاح کوي زنانه ولا رالاله الکی راوس دی پیغمبره خبرې دا ګرځېدی استکړي دي خو خبرې ولا نه ولس چاړه دی چاړه یو روایت کې راځي وی چې ځوانۍ ته رسېدلی دی او چاړه دی خبرې نشي کولی د ښکلي حبیب مخې لی راوس نبی علیہ السلام ورته ما ته کېنوه چې کېنه ورته وی رانږدې که راته د دواړو جهانو سردار ورته وی من انا زه څوک یم زه هغې چاړه ته وی مور حیرانه ده زما بچی خبرې نشي کولی نبی علیہ السلام ورته وی من انا زه څوک یم هغه چاړه ورته وی انت الرسول رب العالمین ته رسول د رب العالمین وی زمورې دی بوزه چې څو پورې دی ژوندی د ژبه کوله وشوله بیا به یې ژبه نه بندي داسې استازو په دنیا کې په دې مسله به ولاړو صحابه به پسې شاته ولاړو په دې منبر به ناسو صحابه به ورسره ناسو د صحابه اصلاح به یې کوله هغه مصلح د دنیا نه لاړ هغه مشفق د دنیا نه لاړ عجیب انسان ما تا ته ډېر ښکلي تعلیمات پرېښودي ډېر ښکلي تعلیمات ما تا ته نبی علیہ السلام دا ویلي دي چې تله د میزان کې د ټولو نه وزني شی څه دی تله د میزان کې د ټولو نه درونباری څیز چې هغه درونوالی راولي د دواړو جهانو سردار فرمایلی دي هغه بهترین اخلاق دي اخلاق ستا کلیرینس پکېږي کلیرینس گاونډي خوشحاله دی که نه گاونډي خپاو که نه ده خو آبادې دومره دنګ کړی و چې په گاونډي باندې سوری راوست تا خو د گاونډي زندگی تباه کړې ده تا خو د گاونډي بچو باندې په کلونو کال ستا د آبادي د وجې نه د گاونډي په بچو باندې غارمنې دي لګېدلي دا ته څه کې یو لوی عالم و د هغه گاونډي و ګاونډي هغه گاونډي مجبور شو کور یې خرڅو پیسو ته ضرورت راغی دی عالم کېنو وی ما اورېدلي دي چې ته کور خرڅئ وی او محتاج راغلم بد راغلم دا عالم ورته وی ما ستا د دیوال نه ډېره موده سوری حاصل کړی ته به د ګاونډي د دیوال په سوري چرته نه ناسو ته به د ګاونډي په دیره کې نه ناسو وی ډېره موده ما ستا د دیوال نه سوری حاصل کړی نن چې ته دا کور خرڅئ ستا په ما حق دی ما ته سوری حاصل کړی ستا د کور څه قیمت دی وی دومره وی هو دا قیمت والا دا ستا اسې شو دا ځان له استعمال که خو کور مه خرڅوه نن ګاونډي وی په سوی خرڅئ زه حقدار یم که نه
تا به د خولې نه وتلي نی او پیسې به یې درله درکړي بله ورځ به یې ترې لږ ایستلی دا مسلماني ده دا همدردي ده دا د پیغمبر اخلاق دي دا د نبی علیہ السلام خونی دي نبی علیہ السلام روان دی په لاره چې وی کتل نو یوه بوډۍ ده پڼې تړلې دی نبی علیہ السلام ورته وی ابۍ څه کې وی دې کلي کې یو سړی راوتی دی خلق بی دینه کوي وی څه نوم دی ته وی محمد نوم دی ته ټول وایي صلی الله علیه وسلم وی خلق بی دینه کوي اسې نه چې د پلار نیکه د دین رانوالي نو وی زه مکلی پرېږدم نبی علیہ السلام ورته وی دا پنډه سره اوچت کړمه مونږ وې نو خپې نه به م نیولې وه تلې به رانم نه وه بل کلي ته چې زه خلق بې دینه کومه نبی علیہ السلام ورته وی پنډه سره اوچت کړمه وی ښه خو به یې که اوچت دی که راته نو نبی علیہ السلام ورته پڼ اوچت کو نو نه یې شوړی وی زه یې درسره اوسمه وی ښه خو به یې که ودېړه راسه اوس نبی علیہ السلام ورسره پڼ اغوستې دی بوډۍ روانه دی پیغمبر به انقلاب به نه راتو د ده خبرې به اثر نه و د هغه عمل ده و کردار یې ده و بوډۍ سره یې پڼ واغست نو چې بوډۍ هغې بل کلي ته ورسېدله نو نبی علیہ السلام پڼ کېښود وی ابۍ زه ځمه وی نه داسې به نه ځي وی ولې وی ما ته خپل نوم واله بیا ځه چې ستا نه څه نوم دی نبی علیہ السلام ورته وی نه زما په نوم څه کې وی ما نه به خلق تپوس کوي چې تا دا پوری کلی ولې پرېښې دی زه به ورته وایم چې هغې کلي کې یو سړی و چې خلق یې بېدینه کو او محمد نوم یې صلی الله علیه وسلم ما ځکه دا کلی پرېښې دی نو خلق به دغې سړي ته خیرې شروع کړي او دې کلي والا ته به هم خیرې کوي دغې سړي ته به هم کوي چې دې کلي والا ولې دا سړی نه منې کو نو زه به دې خلقو ته وامه چې ټول کلي ته خیرې مه کوئ کوئ ورته خو یو سړی پکې ډېر ښه سړی دی ما سره یې پڼ راوړی هغه ته به کې دعا کوئ نو چې ستا نوم راته یاد حیران نه پاتې شو نبی علیہ السلام وی نه وامه نوم وی نه نوم به وایي نبی علیہ السلام ورته وایي ابۍ زما نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم هغه محمد هغه خلق چې بېدینه کوي او اقی ما اخکا وی زه اول بېدینه خوشحاله ما ته کلمه وایي چې ایمان راوړه بوډۍ په حق ځای کلمه وویله بیا خپل کلي ته راله داسې کلی به څوک پرېږدي داسې محبوب پکې اوسېږي دا کلی د پرېښودو کلی دا د پرېښودو کلی و داسې اخلاق دنیا ته ورکړي وو په چکر باندې وتلی دی په چکر صحابه ورسره روان دي وایي کتل یوه قافله ده کلي ته راځي اس دی ورسره بهترین نبی علیہ السلام اس ولیده خوښې شو اداره باندې را خرڅوئ نه وی ولې نه بیه ورسره وکړله وي زه به دله کجوري درکړم پخوا به نور زه نه خو کجوري واله سیز راک چې بیه ختمه شوه نو نبی علیہ السلام ورته وی زما دا پوری کلی دی د کجورو کلی مدینه منوره وی زه به ګورې کجوري هغې کلي نه تاسو له راوړم ما سره خو اوس نشته زه خو اتفاقي په چکر راوتلی وی صحیح ده ځه نبی علیہ السلام ته اس راوست چې نبی علیہ السلام را رخصت شو نو یو بل ته وی تا پیژندو ده وی نه بل ته وی تا پیژندو نو وی نه نو وی داسې څوک د چا سره بیه کوي چې پیژنې نه او څیز پې خرڅ کړي او پیسې ته هم وانلې او څیز وله ورکړي داسې بیه دا دکانداران کوي شناختی کارت ته په جیب کې کېږي هلی کور ته روز خطوي نو یو بل تره دا خبرې کولې نو په هغې خیمه کې د سردار ښځه ناسته وه هغې د خیمې پلو داسې کو وی خبردار سیوا خبرې به دې سړي پسې ونه کوي تاسو ته به خپل قیمت په ټیم را رسیږي دوی ورته وی ولې تا پیژندو وی نه ما نه پیژندو خو چې کله ستاسو سره خبرې کېدې که نه نو ما یو نظر ولیدو او مې مخ لیدلی دی زما دی د الله په ذات قسمی چې دا مخ دروغجن مخ نه و خبرې مه کوئ چې کاتی به دی کې صحابه رالل پلان کې کس څوک دی وی زه وی هو دا دی د اس قیمت والا هم وی دا پسې سیوا والا وی دا سیوا ده څه وی دا راته هغه ووي چې دا میلمانه دي دا سیوا کجورې د میلمستیا دي دا وله ورکړه نو دی خو پیجندنه چې دا نبی علیہ السلام دی اوس دوی د نبی علیہ السلام د ملاقات په غرض راغلی چې موږ نبی علیہ السلام وینو چې مدینه منورې ته رالل تپوس یې وکړو وی ستاسو هغه پیغمبر وی هغه مسجد نبوي کې ناست دی په جومات کې
چې دا قافله رادن شوله نو د دواړو جهانو سردار په منبر ناسو تقریر وکړ. یو بل ته وی دا هغه نه دی هغه استی به مونږ خرڅ کړی ولې نه؟ بل ته وی دا هغه نه دی وی ولې نه؟ صحابو نه یې تپوس وکړو وی دا هغه دی هغه مونږ چې پې اس خرڅ کړی وی آو وی که دا ستاسو پیغمبري نو بغیر د تقریر اوریدو نه بغیر د چوچرانه مونږ ټولې قبیلې په د باندې ایمان راوړی دی. کردار یې لیدی و کردار یې لیدی و هغه ورسره بیه کړې وه. نن زما ستا د ګاونډي سره څه معامله ده؟ نن زما ستا د مور او پلار سره څه معامله ده؟ نن د مشر رور سره څه معامله ده؟ نن د تره سره څه معامله ده؟ د نبی علیہ السلام سنت اپنو کې د نبی علیہ السلام طریقې اختیار کړ. نبی علیہ السلام دور کې ابو رافع یهودی نبی علیہ السلام ګستاخی وکړه د شان کې. نبی علیہ السلام خپو صحابي ورته یې زه به لاړ نشم سر به قلمی نه کما روت پسې صحابي هغه سردار ځای ته راغی د هغه ډېره دنګه قلا وه هغه ځای ته راوختو د شپې هغه معلومه وه ځان یې پټ کو. ناشنا سړی چې ستا حجره کې شپه کوي نو ته به پوهېږي نه دا ټولې حربي استعمال کړلې او د شپې غلی ناست دی تکه توره تیاره ده یو خبرې کې هغه اوري د بل هغه وایي چې د سردار دا خبرې کم پرم کم هسې نه چې غلط سړی مړ کم چرته نو په تیاره کې د هغه خبرې کم پرم کول بیا راغی هغه یې ووجو په تیاره کې ګزارې پې وکړو بیا یې صبر هم کو هسې نه که ژوندی پاتې شوي چې اعلان وشو چې مړ دی نو را روان شو دا صحابي نه چې راته نه راورغښتو نو خپه یې ماته شو. د نبی علیہ السلام مجلس ته حاضري وکړله خو خپه یې ماته راوړله وی پیغمبره ابو رافع له خو مې کار تمام کو خو خپه مې ماته ده. نبی علیہ السلام ورته وی خپه دې ماته شوي وی او وی ابسط رجلک وی دا خپه دې ماته لږه را خوره کتو. صحابي وی خپه مې خوره کړله وی د دواړو جهانو سردار خپل لاس راواغس مال یې داسې په دې خپه راخ وی د اډوکي پیون خو څه کوي چې د مرګه پورې زما په دغې خپه بیا دړوم نه راغلی د پیغمبر لاس راخکل او اډوکې پیون اخلي او بیا د مرګه پورې هغه خپه دړوم نه کوي دړ داسې پیغمبر دنیا ته راغلی و. شاګردان یې څنګه جوړ کړي وو. یوه خبره یې د شاګرد کوم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا د دې منبر د استاز نه فارغ و دا د هغه شاګردو د دې منبر نه فارغ کو شاګردان به ترې فارغېدل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو شاګرد جوړ شو د هغه دور حکومت دی. یو سړی راغی وی زه امیر المؤمنین اینم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اینم. خلق وی ټیک ده چې دا کلي ته راورسېد مدینې منورې ته نو ناوخته شپې نو د کلي نه بار خیمه غونته یې ور واچوله هلته یې پړاو ور واچو وی شپه به وکم او سار به ملاقات وکړو. دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ لګیا دی د قوم حالات معلوموي حالات په 22 لاک مربع میل حکومت کوي او د خلقو حالات معلوموي. په ده ورغې میلمه څه کې بس وی د امیر المؤمنین ملاقات په غرض راغلی ما خو اوس ناوخت دی سار به ملاقات کوم. وی ښه صحیح ده وی څه خوشتنه زما مناسب وی یو خدمت مې دی وی څه خدمت مې دی وی دلته م پړاو ور واچو ما سره بی ده نو هغه د ماشوم بیماره شوله نو یوه زنانه پکار ده چې دا خدمت راله وکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ټیک ده راغی خپلې بیبي ته وی پاسه نوکر یې نه شوه رالیږلی په 22 لاک مربع میل حکومت کوي رعیه کې یوه فقیره نه شوه رالیږلی چې ورشه پلانکي ځای کې ښځه د خدمت یې وکړه خپلې بیبي ته وی راپاسه. بیبي وی حضرت څه چللی وی داسې یو مسافر راغلی دی د هغه د بیبي خدمت کول غواړي ته به یې په خپله خدمت کوي. د امیر المؤمنین ټبر را روانه ده امیر المؤمنین را روان دی دا چا تیار کړي دی او دا د چا شاګردان را روان دي. نو بیبي ته وی ته دنده ورشه او یې که زما مناسب څه خدمت چې هغه زه بار کوم نو دی بیبي ورته وی ته اور بلکه بار د اور مناسب به پکې صحیح وی ته اور بلکه نو د بار اور بلکه او ادن د هغه خدمت کوي. دی کې هغه میلمه وایي ما ته څه پته ده چې اوس دا امیر المؤمنین دی دا د ده ټبره ده
زه ته کله یو خدمت علما کله بل ته علم زم دا خود کلی سړی دی خدمتونه ته علما وې دې کې اغل تبر روتلا وی عمر ته وی رضی الله تعالی عنہ وی امیر المؤمنین مبارک شد مرګری دې زوی وش وی چې دا لقب می ووریدو چې خزوی چې امیر المؤمنین وی را پیرا باندې راغی مې چې دا خو امیر المؤمنین می خواته ناس زجر چا ملاقات دراغلم دا خو هغه دی را پیرا باندې ولګید عمر رضی الله تعالی عنہ غاړه راکړه مې یری مګ براويګا ولی حضرت معافی غواړم ما معاف کا معاف مستانه ډیر خدمت واغز زه استاد ملاقات بغرض راغله ما ته مخه پکېګا دا د چاکلې دی دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کله دی مونږ داغه شاګردان یو او مونږ ته دا تعلیم او خون راکړي چې غریب ځان ترا نزدیک ما تانن د غریب سره سم معاملې کو د مسافر سره ورشته دا نیکان په دې فقیرانو څومره ظلمونه کې ټول منې په سنبال کې د زکات دانی ولور کې بیا په ټول دانی سنبال دسی زکات خودی کته ارتاو کچې ته په ټول منې سنبالای مونږ وایو رب العالمین دا پردي فقیران په دنیا کې ورله الله خپل کوټي ورکړه د دې بعض ظالمانو د ظلم نه اخلاص کا خو تاسو ته مالدارانو دغه نبی علیہ السلام چې د دنیا نه تو په منبر کې نه صحابه ټول جمع کړل د دوو صحابو په تکیه راغی او په منبر کې نه اخیری خبرې کوي صحابه ته اخیری نصیحتونه کوي صحابه ته وی په منبر ناشته د دوو صحابو په تکیه راغلی وی رب العالمین یو سړی له اختیار ورکړ چې ته ما طرف ته راځي او کو دنیا اخلي وی هغه بنده ورته وی چې زه تا طرف ته درځم ابو بکر صدیق پوری په جړاش صحابه دی ولي جاړي د ابو بکر صدیق ویروست راته پته ولګېدله چې ابو بکر ډیر لوی د علم خاوند دی دې سړی نه مراد د نبی علیہ السلام ځان نوې چې سړی د الله اختیار ورکړ چې دنیا لیک مال راځي نو چې الله یې غوړه کو نو دی وفات کیږي کنه خو موږ په نه پوهېدلو او ابو بکر صدیق پوه شو هغه ځکه جړل خبرې وکړلې دسی بکوي صحابه خبرې اورېدلې اخر کې ورته صحابه دو خبرې ځان سره نوٹ کړي الصلا صحابه د مانځ پابندي بکوي او دویمه خبره وما ملکت ایمانکم چې څومره خلق ستاسو ما تخدره ناغي سره خصلوک کوي د دې فقیرانو سره د دې مزدورانو سره لوی افسران دفتر کې سره مزدوران ناکام ور سره کوي اے د نیکانو د فقیرانو سره گزاره کوي اے مالدارانو غریبانانو سره گزاره کوي اے مالدارانو کمزور خلق سره ناکام کوي ځان نه کمزور ګوره دا سره خصلوک کوي وای دا د پیغمبر وینا ده بهر صورت دا مبارک محبل لی اللہ خپل دربار الہی کی قبول و منظور کی اخیر کی درته یو خبره کوم د دې علماء سره فری مینا کوي فری خان دا مو اجره به سبا جنازې لراشي مړ به ما اسدا درته د رړه د خواخوږي خبره کوم د اخرت هم پکې پیدا ده چې عالم یې نفس عالم وای مولوی سے محترم ته د قدر خاوند زبر دړه د ویخه قدر کوم مين ور سره کوي په دې بنیاد چې دا عالم دی د سینه کې به قرآنی د سینه کې د نبوت علوم دی ستا په کې د آخرت پیدا رزق درته وامه و مونږ سره ځکه فری مینه کوئ چې یو ټیم به داسې راځي که خیرې چې مونږ له به الله اختیار راکړي دنیا په تن نرمولی دنیا سوچونه مه کوئ د آخرت درته وامه آخرت کې به یو ټیم راشي ادا بختی امین مولی صاحب دی استاسو دا نور علماء علی رحمان مولی صاحب دی دا ټول وي الله ودیله اختیار ورکی وای بچ سوک جنت ته بوځي نن ته ولاړی بیا وای چې د سره په دنیا کې مینا کړي وي نن خو ورته یاد مکنه مونږ د باس یاد یې ټول زمونږ مقتدیان یې زمونږ شاګردان یې خدا درته د خواخوږي خبر کوم حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعابد على باب الجنه د جنت دروازه وي عالم او عابد بدواړه جمع شي جنت ته وځي یو به عام سړی رواني تبلیغي وي عابد ګوره عبادت باندې بیزان لړ چولې تبلیغي وي تهجد گزار بو
نو دی دواړه به روان جنت دروازې له به ورسېږي یو به امي سړی یو به عالمي نو الله به دې عابد ته وایي ته ځه جنت ته ته ځه ځان له نعمتونه حاصلوه عبادت ته کړی نو دا عابد به ته الله رسخت کی نو دې عالم ته به الله وایي قف ودرېږه قف ودرېږه ما ته څه وایي ما جنت ته نه پرېږدي او عابد رانه لاړ ور تبلیغی لاړ دته خو ما تبلیغ فضیلت بیان کړو دی چیلې له تلو وزر د مولوی صاحب ونه تبلیغ فضیلت خو تاسو زمونږ بیانو نو ګوره ما لېږلی او تبلیغ لا غلاړو ما ته الله وایي قف ودرېږه چې عالم ودرېږي نو رب العالمین به ورته وایي فاشفع لکل من احببت اے عالما تا یوازې نه پرېږدم که نه چې تم یوازې زه دیم یو استاد دومره علم دا مدرسې چې دې چلولې دا ختمونو له بتلې هغه هر څه مې قبول کړي نه دي لکه مونږ چې دې ځای ته راغلو زما څه دنیاوي لالچ ته هېڅ مې نشته په دقې بنیاد راغلی م کو یو خبره وکړمه تاسو ته ضرور رسي او تاسو پې عمل وکئ او دا تلم چېرته الله ته قبول شي او قیامت کې م په دې وبخي شاید چې زما د څلورو مدرسو خدمت الله ته نه قبول او د دې کلي دا راتګ مې قبول شي څه پته لګي ما ته خو علم نشته دی چې څوک الله ته محبوب دی څه عمل به م الله ته قبلیږي نو الله به دې عالم ته وایي فاشفع لکل من احببت اے عالما نظر ور واچوه چې څوک دې خوښي هغه ټول له ځان سره جنت ته بوځه دا سفارش په الله ورکوي ښه دا علما پې پوهېږي دا کلو د استغراق احاطه د افرادو کې بیا ته تپوس وکړئ لکل من احببت سلو نا 200 تنه نا 300 نا زر نا حافظ قرآن ته وایي د لس نه به سیوا نه بوځي شهیده محدود به بوځي حاجي صاحب محدود به بوځي د حد نه سیوا نه ستا دپاره حد مقرر دی اے عالمه تا دپاره نن د سلو د 200 قید نشته چې څومره دی بووستل نو زه هم کو چېرته دغه عالم هلته یي او الله دلې اختیار ورکړي تاسو ولاړ یې نو انشاءالله چې وبم پیژنو که خیر چې دلته یو پیل پیژنو هلته به م یو بل پیژنو رب العالمین دې زمونږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې الله زمونږ آخرت آباد کا الله مونږ ټول جنت کې یو ځای کا کریم الله زمونږ آخرت آباد کا مونږ ټول جنت کې یو ځای کا رب العالمین دا د علماو قدرمند دي دا چې ناست دي دا وګوره دومره تنگ حالت ته وګوره او د دومره خلقو د کثرت شرکت ته وګوره دا ستاسو مینه ده د علماو سره د قرآن سره د مدرسو سره د جماعتونو سره او دا داسې مینه ده که خیر چې پیدا به درکوي که خیر چې په دې فصل د سړی ګوري د سړي ډوډ خوږي زه خو زمیندار نه یم خو چې په لاره مې دې ته کتل مې ولکه زمینداران به په جومات کې ناست څنګه دې ته بیا یې به د اواز کته اورېده شي یو دې کته جوار راغونډې موږ به ورته ربرې نه تقریر کوي به خیر دی به هر صورت رب العالمین دی دا وینا دا اجتماع خپل دربار الهي کې قبول او منظوره کړي واخر دعوانا الحمدلله